نو د دې ځمکې او د انسان په خپل منځ کې ډېر جوړ تعلق دی. د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې دا قبر تاسو د خور ډېر مګنئ، روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار. دا خور ډېر چې تاسو د ښکاری دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کنده ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ دا مضمون بیانو فرمایل چې د اعمال او طول او وزن په ورځ د محشر برحق دی. او چې کله اعمال وزن شي او اتلل شي چې د چا نیک عمل درانه وخیږي نو دغه خلق چې دی مفلحون دی، کامیاب دی، بچ کیدونکي د عذاب نه دی. نیک اعمال درنیدل دا په ایمان، اعمال صالحه، حسن اخلاق، حسن معاملات، په دې سره د اعمال وزن، په اخلاص سره د اعمال وزن دا زیاتی. او دغه شان چې جچا اعمال د اعمال وزن سپک شي، د ګناهونو تله زیات شي، نو قرآن کریم کې الله جل شانه زی په زی دا ذکر کړی دی. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. چې د چا د نیکو اعمالو تله درانه شي هغه په عیش او عشرت کې وي. واما من خفت موازينه فأمه هاوية. چې د چا د نیکو اعمالو تله سپک شي او ګناهونه ډېر وي، فأمه هاوية، نو د زی چې هغه هاویه دی. وما ادراک ما هي، تا ته معلومه ده چې هغه هاویه څه شی دی؟ نار حامیه، هغه بړکېدونکي اور دی، بلیدونکي اور دی، شعلې د اور دی، ګرم کړی شوی اور دی. نو لہذا د نیکو اعمالو تله درنول او د ګناهونو کمول دا د انسان د ژوند مقصد دی. چې زندگی داسې تېره شي چې په هغې کې د نیکو اعمالو تله درنه وي او د ګناهونو تله کم وي. نو پرونی آیت مبارکه کې دا وفرمایل چې د اعمالو تلل دا یقیني دی، خو چې د چا تله د نیکو اعمالو درون وي فاولئک هم المفلحون، دا کامیاب خلق دی. نن فرمایي ومن خفت موازینه، هغه څوک چې سپک وي عملونه د هغوی، فاولئک الذین، نو دا هغه کسان دي چې خسروا انفسهم، توانې کړي دي ځانونه خپل، بما کانو په سبب د دې چې دوی کو، بآیاتنا پایتونو زمونږه، یظلمون ظلم کو، خپل ځان په خسران کې اچولیو. د ګناه ارتکاب کول خپل ځان سره بدی کول دی، خپل ځان ته نقصان ورکول دی، خپل ځان باندې ظلم کول دی. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دا څوک چې ګناه کوي او ظلم کوي
نو دا در حقیقت په خپل ځان باندې ظلم کوي د الله تبارک وتعالى ذات ته هیڅ قسمه ضرر او نقصان زمونږ د ګناهونو په وجه باندې نه رسي او نه زمونږ د نیکو اعمالو په وجه باندې هغې ته ثواب هغه ته چې دی څه فایده رسي بلکې من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها چا چې نیک عمل وکړو د خپل ځان دپاره یې وکړو چا چې ګناه وکړه نو د هغې وبال هم په هغه باندې دی الله تبارک وتعالی ته د بندگانو د نیکۍ یا د بدۍ څه فایده یا څه نقصان نه رسي فاولئک الذین خسروا انفسهم دا خلق دي چې په نقصان کې چول خپل ځانونه بما كانوا بآیاتنا یظلمون په سبب دي چې دوی په آیاتونو زموږ ظلم کو دا الله تبارک وتعالى آیاتونو پورې ظلم دا دی چې هغه پورې استهزاء کول خندا کول او دا غي نه چې د اعراض کول هغه ته اهمیت نه ور کول هغه شاته غرزول او ظلم وی وضع شيء في غیر محله کې خودل دی او شی په داسې ځای کې چې هغه زید هغه شی نه وي دي ته وایي ظلم الله تبارک وتعالى انسان لا صحت ورکړی وي ژوند ورکړی وي د خپل عبادت لپاره دغه ژوند دغه صحت لا یعنی شي زونو کې ضایع کول الله تبارک وتعالى انسان له سترګې ورکړی د قتل لپاره دغه سترګې په حرام کتو باندې ضایع کول جب ورکړی وي د حق وینا د پاره د کلام الله د تلاوت د پاره دغه جب په حرام باندې استعمالول په غیبتونو په چغل خوري کې او په ګالم غلوچ کې استعمالول الغرض دا ژوند د انسان د زندگی د امانت دی دا په فضول او لا یعنی شیزونو کې استعمالول دا ظلم دی نبی الله تبارک وتعالى فرمایي چې ولقد مکناکم فی الارض او یقینا زید درکړې دې مونږ تاسو ته پزمکه کې وجعلنا لكم او جو کړې دې مونږ تاسو د پاره فيها پدېزمکه کې معائش اسباب د ژوند قليلا ما تشکرون ډېر کم شکر کوي تاسو الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو ته پدېزمکه باندې مونږ زید درکړې دې رب کائنات بشمار احسانات دي چې د زمکه د انسان د پاره مسخر کړي دي تابع کړي دي دغه زمکه دا د کني څوک پدې کې ځان لا کور جوړي څوک پدې کې ځان لا کرونده کوي څوک پدې کې ځان لا بوټي کوي څوک پدې کې معدنیات لټي څوک پدې کې چې د ذخایر لټي څوک دینه پټرول او ډیزل روباسي ګیس روباسي او څوک پدې باندې چې د پدې باندې نهرونه وباسي او څوک پدې باندې عمارات پلازي ودري څوک چې سغواړي د الله تبارک وتعالى طرفنا د ازمکه د انسان لپاره مسخره ده یو ازمکه ده یو سړی په یو فصل کوي بل په بل فصل کوي الله جل شانه په خپل قدرت کامله سره د هر انسان د خواهش مطابق او دغه د کوشش مطابق هغه ته الله تبارک وتعالى ازمکه مسخر کړی ده او سرنګ چې او مور خپل اولاد لا په خپل غیږ کې زی ور کوي او د مور غیږه د اولاد د پاره یو بهترین او پرسکون سهاروي بعینه دغه سیده زمکه د الله تبارک وتعالى طرفنا د انسان د پاره یو سهاره ده ترسو پورې چې انسان ژوندۍ وي په دې زمکه باندې ګرځي په دې زمکه باندې کسب معاش کوي په دې زمکه باندې کرونده کوي په دې زمکه باندې ذخایر لټي په دې زمکه کې چې هر قسمه کسب معاش کوي او په دې باندې د پاسه ګرځي او چې کله د انسان د زمکه د پاسه د ژوند پورشي او زمکه ته لاندې لاړ شي نو دغه زمکه لکه د مور په شانتي د انسان لا په خپل غیږه کې زی ورکی او د وجود چې په خپل دنه محفوظ کی او ډیر بدبخت خلک داسې هم واقعات شته چې دا زمکه خلق لزین ور کې بهر ته راولي خلک دا مړی بیا خخ کې زمکه ځان کې زین ور کې بیا بهر ته راوغورځي بالاخر واقعات داسې راځي چې خلک هغه د غرونو منځ کې یو غار ته ورلړ کې د پاسه کاڼي ورغورځي ځکه چې ځینی یو نیم بدبخت انسان هغه وی چې د زمکه هم خپل ځان کې زین ور کوي نو د دې زمکه او د انسان په خپل منځ کې ډېر جوړ تعلق دی د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې دا قبر تاسو د خور ډیر مګنی روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار
دا خور ډېرې تاسو ښکاری دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کند ده چې کوم انسان دنیا کې دې لپاره تیاری کړې وي نو دا قبر انسان ته گویا شي چې څومره خلک زما د پاسه ګرځدل په ټولو کې ته ماته محبوب وي نن زما مېلمه شوي زما مېلمستیا وګوره نیک انسان د پاره حد نگاه د قبر فراخ شي او بد عمل انسان د پاره د قبر وای چې څومره خلک چې ما باندې ګرځېدي په ټولو کې ماته مبغوض ترين او ناپسندیده ترين ته وي لہذا نن زما ملمشوي نو زما ملمستیا وګوره د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې بیا د قبر په دومره راتنګ شي دا نبی علیہ السلام خپل لاسونه مبارک دا ګوتې داسې نه نهست د پختې به یو بل کې داسې نه نوز نو همیشه د پاره قبر یاد ساتل مقبره ته تلل دا مستقل سنت دی خپل د نفس محاسبه د پاره مراقبه د پاره خود احتسابه د پاره سړی لاړ شي مقبره کې کینی مړو د پاره دعا وکي تلاوت وکي او ایصال ثواب وکي خپل مرګ ځان ته یاد کی چې څومره کثرت سره د مرګ مراقبه کیږي محاسبه کیږي هغه عمر انسان د دنیا د لذتونو نه د دنیا د خواهشاتو نه د دنیا د چمک دمک نه متاثر کیږي نن چې موږ تاسو د دنیا معمولی مفاد د پاره خلق خپل ایمان خرڅي د دنیا معمولی مفاد د پاره ملاوت کوي دروغ وای سود خوري رشوت خوري او هر ظلم کول ته تیار دی زموږ معاشره دینه ډکه ده د دې وجه څه ده چې دا مرګ یا دهانی نشته دی د مرګ مراقبه او محاسبه نشته دی خود احتسابي نشته دی نو لہذا چې کله مرګ د انسان د مسلمان د زړه نه د مرګ یې راووتو نو بیا هر ګناه ته غاړه دی ومن خفت موازینه اغه څوک چې سپک وي عملونه د دوی فاولئک الذین ندا کسان د خسروا انفسهم چې تاوان کړي د ځانونه خپل بما كانوا بیااتنا یظلمون په سبب د هغه عملونو چې دوی زمون پایتونو ظلم کو ولقد مکناکم فی الارض یقینا زید درکړه د تاسو ته په دې ځمکه کې وجعلنا لكم جوړه تاسو د پاره فیها په دې ځمکه کې معائش اسباب د ژوند قلیلا ما تشکرون ډیر کم شکر کوي تاسو صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك